دلته اوس لومبیا موږ کریټ ا نیو کمپنی والو نوې کمپنی جوړو کریټ ا نیو کمپنی چې واغستل شوله نو دلته موږ به کو سکیپ انټرویو دلته کویک بوک زموږ نه انټرویو اخلي هغه انټرویو علمن کولای شو چې کله کویک بوک زده کو به به کار کولای شو مطلب تاسو ته پوسټ کې لیجر جوړ کو دا وکړو هغه وکړو نو مطلب دا چې هغه یک کویک بوک نه شي نو به اکثر سټوډنټ ته پرابلم وي د دې نه علاوه کنورټ کمپنی کې دا چې د کویکن نه د پیچی نه یا د نور اکاونټینګ سافټویر دی د دې نه هم ډیټا کنورټ کولای شي کویک بوک ته راړولای شي ٹھیک ده د دې بٹن دا کار دی خو اوس زمون کار دی وخت کې دا دی چې موږ یو نوې کمپنی جوړو انټرویو او دا کار فل حال نه دی دا موږ سکیپ کو ٹھیک شو سکیپ انټرویو واغستو کم کمپنی چې جوړیږي دلته د کمپنی نیم ولیکو دا اوس تاسو کلاس ټایم لیکم چې موږ ته یادي دا کمپنی نیم شو دا لیګل نیم شو دلته ټیکس آی ډی چې کومه ده ټیکس آی ډی هم دلته ولیکي چې کم ټیکس په ستا په کمپنی باندې لګي داسې اوسه پرونه ورژن کې نو بیا ایڈریس تر دیز نواله تر دیزی پورې دا ایڈریس دی سیټي شولو سټیټ نیم چې کوم دی د امریکن سټیټ نیم ټول راځي نو موږ د کې یوم نالوم دام داسې پرېږدو او د سیټي چې کوم زپ کوډ وی لکه اکثر 25000 څنګه کوډ یو خلک لیکي هغه کوډ شولو فون شولو او فیکس نمبر شو ایمیل ایڈریس او ویب سائٹ کو فرض کستا د ارګنایزیشن د بزنس وی نو بلی کی کو نه ملي کبه کې دا بیسیک انفارمیشن دا به نیکست کې سر دینه پر چې کوم ما ټاپک تاسو ماته ویل تیس سافټویر له تجربه ها ګوره د کویک تاسو چې کوم هغه ټیلی سافټویر ټیلی کې او په کویک بوک کې دا یا پیچی دا درې وانه فاینانشل اکاونټینګ دی د درې وانو کار یو دی طریقه کار او لکس پکې سیټینګ بدل وی خو مطلب مین مقصد یو دی کو فرض کې یو بزنس د پاره د کم چې استعمالو غواړي په ټولو تاسو کار کې دی شي کویک بوک کې خو بس بعضی بزنس کې یو استعماليږي بعضو کې بل استعماليږي نو د بار درې وانه سوزده کې نو عمر د اساني درې جزده کې نو سلورم سره په خپلم بیا کولای شي ٹھیک اوس دې کې لیست راغلی چې تاسو کم قسم بزنس ہے سول پروپرائټرشپ دی یعنی مزه سول پروپرائټرشپ مطلب ذاتی کاروبار دی یا پارټنرشپ دی یا لیمیټډ لایبیلیټی کمپنی دا د بزنس ارګنایزیشن ټایپس دي چې کوم ټایپ تاسو سلیکټ کې دا اس فی الحال د دې افیکټ داسې نه وي چې موږ به دغه مطابق سیټینګ کو هغه اتوماتیکلی ما غشان سیټ کیږي ٹھیک ہے دا بزنس ارګنایز ټایپ شو خو خیر دې کې کو فرض کيو داسې بزنس وی چې دا غي نوم دلته نوي لیست کې نوي نو به ادر یا نان سلیکټ کا صحیح او هغه نه بعد مخ کې نیکست پکې راشي اوس د کې مرالو چې مای فسکل ایئر سٹارټ ان ستاسو بزنس کم کال نه شروع کی جنوري فروری کم نه چې تاسو د اکاونټینګ پیریډ فرست منث دلته باغ فرست منث سلیکټ کی بیا به نیکست کې هغه دلته یو لیست راغلی دا د بزنس ټایپس دی اوس هغه بزنس ارګنایزیشن ټایپس دا بزنس ټایپس دي مطلب دا چې کوم څه بزنس دی فرض کا ایگریکلچر سره ریلیټډ بزنس دی دغه شانتي فاینانشل سرویسز ورکې چاته کنسټرکشن دی ان مطلب د کاروبارونو یو لیست دلته موجود دی موږ چې کوم قسم ټایپ بزنس سلیکټ کو نو د هغه بزنس د لپاره چې کوم اکاونټس پکاري نو د سایت ته دا اکاونټس په خپل جوړ شول په ټیلی کې نه جوړیږي دلته کې جوړیږي اتوماتیکلی جوړیږي دا لکشان ایڈوانس لیول دی کو ګوري کویک بوک دغه بنسبت ها بعضو وخت موږ داسې بزنس کو چې دا غي نوم دلته نه وي یا دلته کې نوم په دې لیست کې وي خو زه دا کم لیجر چې جوړیږي نو دا لیجر ډېر زیاتې جوړیږي د اکاونټس ډېر زیات جوړیږي اکثر پکې استعمال هم نشي غیر ضروري بکی وي نو موږ بعضو وخت دا غواړو چې دا لیجر ز په خپل مینوال جوړول غواړم چې سونه ماته پکار دی ما غا صرف جوړوم ٹھیک شو نو بیا موږ داسې وکړو چې دلته کې نان والو نو نان تاسو سره اکاونټس به جوړ نشي چې کم د بکاری مینوال به جوړې بیا نو موږ زه به اوس دلته کې نان والم چې لیجر جوړول به موږ زده کو هغه خپل جوړ کو ٹھیک شو دغه چې دې کو باندې نیمټ تیار ملو شو خو بیا هم پکې چینجز کولای شي که یو کم پکې دي نو زیاتول شي پکې ٹھیک ہے ها دا باندې کوم فینیش وکړو کمپنی چې چرته کې سیف کول غواړي لکه عام طور باندې د خپل چې کوم لوکیشن دی نه په سی کې یوزر پبلک او په ان پبلک ډاکومېنټس په دې ځای کې سیف کیږي خو دا ستاسو مرزي ده چې کم ځای ورکړه سیف کړه هغه نه بعد سیف بٹن دی والا کمپنی کریټ شوله نو دا د کمپنی کریشن پرون چې موږ پرون کلاس اوس هغه کې 2006 ورژن دا 2008 ورژن دی لګ پکې ډیفرنس دی ګورئ نو په خپلم دا چې کوم سیزو دا سره په خپلم کولای شي نو اکاونټینګ سره ریلیټډ پکې څه چینجز نشته صرف هغه سیټ اپ دی چې کې انفارمیشن لګ وختل دی کې لګ زیات انفارمیشن یې وخته دا ډیفرنس دی ها اوس دلته کې دا چې د دې کم سکرین دی دا د مین ډیسکټاپ دی مین سکرین دی کمپنی جوړه شو او پسې کار چارټ اپ اکاونټس جوړول دي
اوس داسې و چې دې تاسو د خود نن تاسو سره جوین کو تاسو پرون مطلب دا چارټ اپ اکاونټ جوړ کړی مو نو اوس یا خو مخکې لاړ شو یا ریپیټ کو یا څه وکړو د لپاره خیر څه مسله نشته زه به ایکسټرا ټایم ورکړم کوم چې شی هم به هم کیدای شي خو ته خو د ریکارډینګ د وجې نه وې که نه ریکارډینګ هم مه کوې وکړو خو ته څنګه ستا خوښه داسې به وکړو خیر هغه ستا چې کوم دی ته سبا کو لږ مخکې راشي 1:30 بجې سره راشه رابه شي لږ مخکې راشي نو دا چې کوم دا چارټ اپ اکاونټس موږ پرون ویلي دي دا به ته زه ویم کمپني خو جوړ شو کمپني کریټینګ کې هم دغه کار دی ټیک شو دا به ته زه سبا ویم مخکې ریکارډ به هم کو اوس به مطلب ورپسې لاړ شو صرف انې پرون دا شی د چارټ اپ اکاونټس چې کوم دي څنګه چې تاسو په ټیلی کې لیجر جوړ کړئ دغه لیجر موږ پرون دی کې ویلي دي دا ورته زه بیا صرف دا وکړم اوس مخکې لږ لاړ شو صحیح که ښه او نو اصل کې نه عام طور باندې خدای داسې خو پاتې شو عام طور باندې خو داسې وي چې موږ چارټ اپ اکاونټ جوړ کړو اوس به زه دونه وکړم چې یو څو لیجرې به بیا هم جوړوم ځکه چې اوس موږ څه کار کوو مخکې ټرانزیکشن کوو نو ټول خو نه خو ځان لږ یو لیجر پکې جوړ کړم نو لږ به تاسو ته د آی نورم کلیر شي نو ورپسې کار دا وي چې کله څنګه کمپني کریټ شي او نو ورپسې سټیپ لیجر جوړول دي لیجر ته چې راشو چارټ اپ اکاونټ ته زه رالم نو چارټ اپ اکاونټ چې راشم دلته به په اکاونټ باندې کلیک وکړي او اکاونټ کې به نیو ته راشي کم اکاونټ چې موږ جوړول غواړو نو دې ځای کې دلته نه سلیکټ کولی شو چې زه انکم اکاونټ جوړوم یا ایکسپنس جوړوم کم جوړول غواړم یو به پکې سلیکټ کې کو فرض که زه دلته کې سلیکشن وم نه کم یا مطلب دلته ما ادر اکاونټ سلیکټ کو نو دې ځای هم سلیکټ کولی شم پوه شو که نه خیر خو کو فرض که زه دلته کې هر څه سلیکټ کړم مطلب ما دلته کې غلط سلیکټ کو او زه مخکې ما کنټینیو کو نو بیا دوباره هم دې ځای نه سلیکشن کولی شم ٹھیک دی که نه دا ضروري نه چې مطلب هلته لازمي صحیح سلیکټ کول پکار دي نو اوس دلته کې زه رالم چې لیجر زه جوړوم فرض که زه ما چې ما ته پکار دی چې زه یو کیش اکاونټ جوړ کړم نو په دې کې دا طریقه ده چې کیش لیجر جوړی کیش ان هینډ یا کیش ان بینک جوړی نو هغې دپاره بینک به ټایپ سلیکټ کوئ ټیلی کې چې کوم لیسټ هغه ډېر غټ و هغه کې ډېر دې کې هغې او دې کې لږ لیسټ شارټ دی هغې په نسبت نو کیش لیجر چې جوړوم نور به خیر په دې باندې ډیټیل خبرې به سبا انشاءالله دا ټاپک به صرف وایو تاسو هغه ایکسټرا ټایم کې صرف چارټ اپ اکاونټ اوس صرف دونه اکاونټ جوړوم چې مخکې کار پرې وکړو ټیک دی لکه اوس مطلب زه رالم دی کې مې کیش ان هینډ یو لیجر جوړ کړو کیش ان هینډ چې کوم دی دې کې څونه بیلنس دی نو انټر اوپننګ بیلنس باندې به کلیک وکړي دلته ولیکي چې څونه په دې کې بیلنس دی ودې لیکو دا د کم ډیټ نه دا بیلنس تاسو سره اویلیبل دی دا به اوکې کې سیو دی کو دا اکاونټ جوړ شو فرض که زه یم چې ما سره سیل اکاونټ بل پکار دی سیل چې دی هغې دپاره به ټایپ دلته انکم اخلم ٹھیک ده دا مې سیف کړم سیل اکاونټ هم جوړ شو داسې چې کوم نور اکاونټس لازمي مطلب جوړولی شو انکم کې به زه یو اکاونټ سیل دپاره موږ انکم واغستو مثلا دلته موږ څه سروس فیسز ورکوو خپل کسټمر ته نو سروس فیس دپاره مې یو اکاونټ ما جوړ کړو فلحال دا کافي نور به انشاءالله سبا بیا دا ټول ډیټیل او بریفلی ښه تفصیل سره ووایو ټیک ده چې چارټ اپ اکاونټ کله مکمل شي نو ورپسې آیټم اینډ سروسز ته به راځو آیټم نه مطلب انستا سټاک آیټم دی موږ چې یو بزنس کوو نو موږ به کسټمر ته سروسز هم ورکوو موږ به هغه باندې څه سیل هم کوو خرڅوو به هم نو دې کې چې څونه موږ سره آیټمز مرچنډایز ګوډز انوینټري سټاک پروت دی د هر آیټم نوم د هغې سیل پرایس د هغې کاسټ دا ټول ډیټیل لیکو کم سیز اویلیبل دی هغه هم لیکو کم سیز اویلیبل نه دی خو زموږ د بزنس آیټم دی نو هغه هم لیکو ټیک شو یا چې موږ خپل کسټمر ته کم سروسز ورکوو نو هغه سروسز هم دلته ټول ریکارډ کوو ټیک ده آیټم اینډ سروسز ته به راشو بالکل دا لیست خالی دی ځکه چې نوې کمپني نه دی کې بالکل ایډ شوي نه دي نو موږ به دلته اوسو آیټم باندې کلیک کوو لاړ به شو نیو ته نیو کې ګوره دلته کو تاسو وګورئ نو ډومبی دلته موجود دی سروسز ټول انټر کا سونه چې تاسو سروس کیدای شي فار ایگزامپل زه به هم چې موږ به دې وخت کې کنسیډر وکړو فار ایگزامپل زما یو کمپیوټر بزنس دی نو کمپیوټر بزنس کې څه سروس ورکولی کېږي مثلا هغې کې تاسو انسټالیشن چاته کوئ ریپیرنګ کوئ وغیرہ دا سروسز هر بزنس کې خپل نوم باندې خپل سروس کېږي دلته به موږ لیکو ریټ لیکو دا موږ چې کوم سروسز ورکوو د دې سروسز څه ریټ دی فرض که 500 روپۍ د موږ د انسټالیشن چارج کوو دا 500 روپۍ چې کله تاسو چارج کوئ نو دې دپاره لیجر شته یا نشته کم اکاونټ شته یا نشته نو موږ چې کله دلته کلیک وکړو هغه چارټ اپ اکاونټ چې کوم موږ جوړ کړي وي نو دلته به هغه اکاونټ لیست راشي ٹھیک شو مطلب چې 500 روپۍ ورکوو نو دې دپاره موږ سره سروس فیس یو لیجر ما جوړ کړی دی ځکه چې دا یو سروس فیس دی نو دې لیجر کې به د دې ټرانزیکشن بیا اټومیټیکلی کېږي چې کله موږ یو انوایس جوړ کړو کسټمر ته چې موږ ورته انسټالیشن وکړو او موږ ولیکو چې انسټالیشن وشولو نو دا په خپله رالو دې لیجر کې دا ټرانزیکشن ریکارډ شو ٹھیک ده دا اکاونټ مې ته سلیکټ کوم
دا خو زمونږ انکم شو. خو کو فرض که په دې انسټالیشن باندې زمونږ کاسټ راځي، خرچه پې راځي، نو بیا به دلته یو چک ولګي. چک چې ولګولو دا یو خانه کولاو شوله، دلته به اوس لیکي چې ستا په دې څونه کاسټ راځي، څونه خرچه پې راځي. فرض که ما ولیکه چې په دې زمونږ 100 روپیز کاسټ راځي، نو دا 100 روپۍ یو په دې ایکسپنس راځي. دلته به ایکسپنس اکاؤنٹ کې اوس دا څه لیکو چې 100 روپیز چې کم ایکسپنس راځي، دا کم ایکسپنس دی او دې تعلق کم لیجر سره دی. کو فرض که موږ سره لکه مثال په تور باندې په دې باندې د سافټویر ایکسپنس راځي، خو موږ د سافټویر ایکسپنس لپاره لیجر ځان له نه دی جوړ کړی، نو کو دې نه دی جوړ کړی نو دلته نه ایډ نیو په ذریعه هم لیجر جوړولی شي. کو چارټ اپ اکاؤنٹ کې موږ اول نوی جوړ کړي، بالکل دلته نه جوړولی شي. ګوره دلته چې کله په ایډ نیو اوس ما کلیک وکړم، هغه د چارټ اپ اکاؤنٹ والا ځای راته کولاو شو. دا اکاؤنٹ چې زه کوم جوړوم دا ایکسپنس دی، په خپل اتوماتیکلی ایکسپنس سلیکټ ځکه شو چې دلته اکاؤنٹ هم ایکسپنس پکار دی. ٹھیک ہے، او کم ایکسپنس پکار دی، مثلا سافټویر ایکسپنس دی، نو سافټویر دی ولیکو، سافټویر ایکسپنس شو دا هم سیف کو، نو دا اکاؤنٹ رالو. دلته د وینډر نوم موږ دا ورکولی شو چې دا سافټویر ایکسپنس مطلب سافټویر خدای سیډیانه بزالم، سیډیانه بز د چا نه لمه دا سړی نوم لیکلی شم، هغه زما د لپاره وینډر دی، وینډر سپلایر دی، موږ ته دا سیډیانه پرووایډ کوي. نو دا غو نوم کو لیکي مو لیکه، کو نه لیکي دا آپشنل دی. ٹھیک ہے، بل دته کې دا آپشن چې کوم انیبل لیکلی یونټ مطلب چې موږ دا میجرمنٹ کو ناغه انیبل چې کله کې لکه اوس یو سیز پیمایش کو، یو سیز په وزن خرڅیږي، یو سیز په تعداد خرڅیږي، یو په ګرام کیلوګرام په لیټر، مطلب دا چې کوم د یونټس کم یونټس دي، نو دا یونټس موږ جوړو د دې سیز د انسټالیشن څه یونټ دی، آیا دا غي انسټالیشن کوانټیټی ده، نو بیا خو مطلب پر آیټم شو. کو فرض کاغه کې دا سه بل څه یونټ وینو بیا دې کې موږ بل څه سیټ کولې شو. ٹھیک ده کنه، نو ما دې کې دا سلیکټ کو، نیکسٹ مې کو، چې نیکسٹ مې کو آیټم نو دې کوانټیټی موږ څنګه کو، ایچ باکس کیس لکه یو سیز درجن خرڅه، یو پیکټ خرڅه، یو کارټن د پورا خرڅه، ناغه څه کې دی شي کنه. نو کو فرض ک دې کې زم چې دا ما سلیکټ کو نه ایچ مطلب د یو انسټالیشن دا قیمت شو، د دې یونټ چې ځکه جوړو ما دا یونټ چې دی نو دا باکسم کې دی شي، دا کیس ډوزن یا ایکسټرا یا ایچ، او بعض سیز کو لکه مطلب دا شو چې په کوانټیټی باندې او سیز من خرڅو ناغه د لپاره کاونټ بسلیک کیند آپشن، بعض کو لینث دی فوټ او انچ او دا ناغه د لپاره دا سلیک ویټ د لپاره دا د والیوم د لپاره دا د ایریا د لپاره دا دی کنه. نو دا چونکی دا آپشن دی سره ریلیټډ دا دی او دا ایچ بوالو. ٹھیک شو کنه، پیر خو به جوړه شول او ډوزن درجن شول او دا شانتي ادا شو کنه. دا به نیکسٹ کې چې نیکسٹ کو ها دی کی کو زه چک ولګوم نو مطلب دا بیا مونږه سکو د دې پیر څه شو، دوه د دې پیر شو، بعضو کار ډبل هم کې دی شي، خو فی الحال ما دلته چک ونه لګولو ځکه چې دا یوم کې دی شي، ضروري نه چې اوس خامخا دي دوه. اوس کو شوز وین او ته پیر ته چک لګیا ځکه چې اوس څنګه نشي کېدل، نو فینیش بکی، نو دا یو یونټ مونږه دی لپاره کریټ کړو. ٹھیک شو، دا سو شو دا ټول کار چې مونږ کوم کو دا د انسټالیشن سره ریلیټډ دی، دا ریټ مونږ ولیکلو، سیل پرایس مونږ ولیکو، دا د انسټالیشن دی، دا کاست انسټالیشن دی، دا ټول سره د انسټالیشن آیټم لپاره دی. دا به نیکسٹ کې نو مونږ دا یو سرویسز ایډ کو چې مونږ کسٹمر ته دا سرویسز پرووایډ کو. د دې نه علاوه کوس بل تاسو کوي باقی تاسو خپلم کولای شي، مطلب ریپیرینګ دی یا بل داسې کار دی، ځکه دا ضروري نه چې کمپیوټر بزنس وي، هر بزنس کې خپل سرویسز دي، دا غي نوم بلی کې او دا غي دا ټول کاست او دا انفارمیشن به انټر کوي پکې. خو دې پس راځم د انسټا دې پس بل د نان انوینټری پارت، خو د نان انوینټری پارت نمخ کې دی کې اوس انوینټری پارت پکار دی. انوینټری پارت د لیست کې نشته، دا ولی نشته پکې، دا پکې ځکه نشته دا کمپنی چې کوم جوړه شوې ده په دې کې انوینټری پارت لا اکټیو شوی نه دی. چیرته یا خبرې ته خبرې دا نه دي څنګه شي، کوشش کوه هغه لاس ته خوب زه لګور چې کورسه مخکې وسته کوي نه یو بل لګور ایت چې زخه بدل چې دا شي په سرکاري نه هاوس موږ کار کړی دی، به دا ریکارډینګ شروع درسته به لګو ګوري. نو اوس دلته چې زه یو سرویس خو ما ایډ کو چې موږ کم سرویسز کسٹمر ته ورکو، سرویس ما سلیکټ کو، د سرویس نوم مې ولیکو، خو سیکنډ ور پسې دی بیا نان انوینټری پارت د طریقې له دی، خو د نان انوینټری پارت نمخ کې زه انوینټری پارت ایډ کول غواړم. انوینټری پارت دی کې نشته د لیست کې او هغه دی کې اکټیو شوی نه دی، هغه ډیسیبل دی. ٹھیک شو، نو هغه بسنګ انیبل کو ځکه چې ور پسې ما لازمي دی مخ کې د لکسات د پاره به زه دا سیز کینسل کما
او د انوینټری پارت چې دغه لیست کې راوستل غواړم نو بیا به هغې دپاره لاړ شم ایډیټ مینو ته ایډیټ مینو کې به راشم پریفرنسز ته پریفرنسز کې دا ټول د کویک بوک یو سیټ اپ دی که یو سیز انیبل کول غواړئ ډیسیبل یو انیبل کول یې غواړئ نو هغه د دې ځای نه کیدی شي اوس موږ دا بعد کې نور ګورو خو اوس موږ چونکې انوینټری پارت چې زه اکټیویټ کول غواړم نو دلته به آیټم اینډ انوینټری ته راشم ځکه چې کوم سیز انیبل کوم نو د هغې سره ریلیټډ اپشن به دې کې تلاش کړم هغه به سلیکټ کړم نو آیټم اینډ انوینټری ته به راشي کمپنی پریفرنسز باندې به کلیک وکړئ دلته به یو چیک ولګوئ ټیک شو دا انوینټری او پرچیز آرډر دا موږ اکټیو کړو ټیک شو دا به اوکې شي او دا هم اوکې کې دا ټول وینډو کلوز شولو هغه اکټیویټ شو بیا دوباره هوم باندې چې کلیک وکړو هوم سره زمونږ هغه ډیسکټاپ سکرین دا ټول راغلو دوباره اوس زما ځکه چې زمونږ ټاپک نن عمده دی که نه آیټم اینډ سروسز دی که موږ نو آیټم اینډ سروس ته چې راشو دلته به آیټم کې نیو ته راشو موږ دې کې صرف سروس ویلو ته چې اوس لیټ راغلی خو سروس شلو अब وګورئ تاسو اوس ورپسې د انوینټری پارت را پیدا شو دا پکې اول نو د انوینټری پارت نه مطلب سټاک آیټم دی ګوډز مرچنډایز د آیټم دی کوم چې ته سیل کې ریسیل پرپز د پاره چې کوم سټاک وسته یعنی پس کې بزنس ته کې هغه کې میډیسن کاروبار دی نو میډیسن انوینټری ده انوینټری پارت دی کمپیوټر آیټم انوینټری پارت دی کوڅوک د کمپیوټر بزنس کې کوڅوک فرض کا فرنیچر بزنس کې د لپاره فرنیچر چې د ټول انوینټری پارت دی کوم سیس چې کاروبار کیږي دا ټول انوینټری پارت ټیک شو مثلا موږ چې کمپیوټر بزنس موږ اوس فلحال اسې یو مثال اخیستی دی نو دلته ته لیکلی شي چې ستاسو انوینټری پارت کې یو خو کیبورډ یو انوینټری پارت دی مطلب څونه چې پارټس دي دا ټول به انټر کړئ کیبورډ یو انوینټری پارت دی د دې یونټ څه دی دا هم کاونټ د دې یونټ دا یو دی مطلب په کاونټ په وزن سوري په تعداد باندې خرڅېږي ټیک ده دا به سلیکټ کړو بیا دلته کې کاسټ لیکو چې موږ دا کاست د دې څه دی مطلب کیبورډ موږ په 100 خرڅو فار ایگزامپل ما ولیکو چې د دې کاست 150 دی او دې دپاره ګوره دې ځای کې تاسو ګورئ دا چې موږ کلیک وکړو دا هغه چارټ اپ اکاونټس دي لیجرز دي دې کې دا کاست اف ګډ سولډ اکاونټ په خپله جوړ شو ما پرون تاسو ته ویلي چې کاست اف ګډ سولډ اکاونټ به اټومیټیکلی جوړېږي ټیک ده نو دا هم جوړ دی او ما نه یې سلیکټ کړی په خپله سلیکټ شوی ځکه چې کمپیوټرایز پروګرام دی هغه بعضې څیزونه په خپله هم کوي درته نو دا به مته سلیکټ پرېږدي دې ځای کې به څه وکړو دلته به زه ولیکم چې موږ یې خرڅو په څو سیل پرایز څه دی سیل پرایز 250 دی سیل پرایز چې مو ولیکلو لاندې انکم اکاونټ کې به څه وکړم سیل اکاونټ به سلیکټ کړم چې کله دا موږ خرڅو نو دې دپاره موږ سره سیل په نوم لیجر جوړ دی نو دا چې کله سیل کېږي لیجر به سلیکټ کړو ورته دا ورته مطلب یو پروګرامینګ وکړو سیټینګ دې وکړو چې کیبورډ کله موږ خرڅو نو کوم اکاونټ کې د ریکارډ کېږي سیل اکاونټ کې سیل لیجر کې پکار دی چې ریکارډ کېږي دا مې سلیکټ کړو ښه اوس کو فرض که دې وخت کې تاسو سره کیبورډز اویلیبل دي مطلب سټاک کې د سره څه ناڅه پراته دي نو ته ولیکه چې ما سره فار ایگزامپل ما ولیکه 300 کیبورډ موږ سره شته دې وخت کې د یو کیبورډ قیمت 150 دی نو دا د 45000 سټاک موږ سره اویلیبل شو او دا 45000 چې کم دی دا کم ځای ګوره انوینټری ایسټ په نوم باندې لیجر هم په خپله جوړ شو موږ یې مینول هم جوړولی شو خو دا جوړ شولو نو دا زموږ انوینټری ایسټ دی او دا زموږ د هغې لیجر هم اټومیټیکلی کریټ شو ټیک شو نو دا یو انوینټری پارت دا شو ها بعض اوقات دلته کې مینوفیکچر پارت نمبر لکه مطلب دا چې بعض اوقات د یو آیټم خپل یو پارت نمبر اکثر کیبورډ ماوس هم اوچت کې شاته پې سب پارت نمبر لیکلی وي نو که هغه وي لیکلی شي پکې ها دلته کې سب آیټم څه شی دی دا تر ایک سات بعد ویم دا به نیکسټ کې نو کیبورډ تا سره ایډ شو اوس مثال په طور باندې موږ سره زه آیټم په یو ګروپ کې ډیوایډ کول غواړم فار ایگزامپل زه رالمه چې موږ سره ما دلته ولیکو چې موږ سره سټوریج ډیوایسز ما یو هیډینګ ورکو سټوریج ډیوایس ما هیډینګ ورکو په سټوریج ډیوایس کې ما هیڅ لاندې کار ونه کړو دا ځکه دا مین هیډینګ دی فرض کړه نو په سټوریج ډیوایس کې دننه چې اوس مطلب څونه وي دا صرف دې لپاره چې سب آیټم تاسو ته کلیر شي سټوریج ډیوایس مې اول جوړ کو قیمت اکاونټ وغیرہ سم سلیکټ نه کړو سټوریج ډیوایس چې ما کوم جوړ کوم اوس دې کې دننه چې کوم آیټم دي نو زه دې دا د هغې سب آیټم راوستل غواړم خو فرض که بعض اوقات تاسو آیټم ډیوایډ کوئ په آی ګروپ کې نو بیا به د هغه مین ګروپ نوم ولیکئ لکه دا سټوریج ډیوایس فرض که مین ګروپ شو نو سټوریج ډیوایس کې لکه څه شی شو فرض که ما ولیکه چې هارډ ډیسک دی ټیک ده که نه نو دلته بیا زه چیک به ولیکم چې هارډ ډیسک از اے سب آیټم دا یو سب آیټم دی د څه د سټوریج ډیوایس ٹھیک ہے بیا دلته د قیمت چې لیکم دا د هارډ ډیسک قیمت شو چې کاسټ 1000 دی او سیل پرایز دا دی کاسټ اف ګډ سولډ او دغه شان سیل اکاونټ دی کو د سره په سټاک کې اویلیبل وي تعداد ولیکه کو اویلیبل نه نو تعداد ملیکه ٹھیک ہے نو دا موږ سره یو نیکسټ شروع
فرض کا سٹوریج ډیوایس کې زه لیکم چې یو اس بي موږ سره یو اس بي ډرایو دی را سره فلش ډرایوز دي دا ما چیک ولګو دا هم سټوریج ډیوایس شو دا مونږ ولیکو دا هم نیکسټ کو ٹھیک شو نو ګوره اوس چې کله تاسو وګورئ نو دا لیست چې مونږ ګورو نو سټوریج ډیوایس انډر دا راځي او لکشن داسې سپیس کې راځي نو دا یو دا انډیکیټ کوي چې دې مطلب دی چې دا دې مین آیټم دا دی دا پکې دنه دا دی کو نور هم ورسره مزید ورپسې لیکلی شي دا خو یو د دې آیټم دپاره ما صرف یوز کو باقي ضروري نه چې تاسو سب آیټم یوز کړئ کو نه استعمالوئ هر یو آیټم انډیویجول اچوئ نو دا هم صحیح ده دا ضروري نه ده ٹھیک ہے ها یو آیټم نیند ته بل لیکم کیسنګ فرض کا موږ سره دی فار ایگزامپل دا ما یو کې وانه چولو او ما ولیکو دلته د کیسنګ مې دلته سرپرایز ولیکو دا غي مې کاست ولیکو سیل پرایس شو د کاست شولو نام نیکسټ کو پوه دا هم تاسو ته 3 یا 4 یا 15 آیټم اډ کو باقی تاسو ځکه چې په زرګونو آیټم کې دی شي همدغه طریقې سره ټول سٹاک آیټم انټر کوئ ورپسې بل د انوینټری اسمبلی انوینټری اسمبلی د سیس دا وای فار ایگزامپل زمنګ سره په بزنس کې یو داسې یونټ دی یو داسې سیس دی چې هغه انډیویجوال یو آیټم نه دی ډېر آیټم راغونډ کو دا غي نه یو یونټ جوړ شي یو سیس ته جوړ شي هغه اسمبلی ده فار ایگزامپل کمپیوټر یو اسمبلی ده د کې کیبورډ هم دی د کې ماوس هم دی د کې دا ریم هارد ډیسک وغیرہ هم لګین دا اسمبلی ده کنسټرکشن بزنس کوي نو تاسو سره خخته سیمر سریه وغیرہ دا انوینټری پارت شو یو تیار بلډینګ یا کمره دا اسمبلی شو لوي ټیک شو کنه یا هغه اسمبل حالت کې نو کو فرض ک موږ سره زمنګ په سٹاک آیټم کې زمنګ په سٹاک کې داسې اوسې چې هغه اسمبل حالت کې وي نو موږ هغه لیکلی شو فار ایگزامپل ما ولیکو P4 موږ سره اسمبلی ده نو بیا به ها یونټ به ورته ما غوالو کاست لا فی الحال نه لیکم ولې نه لیکم لږ سات بعد بس پوه شي سیل پرایس به زه ولیکم چې P4 موږ سیل کو په 3000 باندې سیل اکاؤنٹ کې ریکارډ کیږي دلته لاندې په بل اپ میټیریل کې به اوس موږ دا سلیکو چې دا P4 د سنه جوړیږي لکه کلیک د کې نو هغه سونه چې موږ آیټم جوړ کړو کنه دا غي لیست رالو دلته ما لیکو کیسنګ د کې یو کیسنګ لګي بیا مې کلیک وکړو چې د کې هارد ډیسک هم استعمالیږي بیا مې کلیک کو د کې یوز انسټالیشن مې سلیکټ کوم یو انسټالیشن پکې کیږي یو یا پس کا 2 یا 3 یا څه چې تاسو لیکو بیا مې فرض کا بل مې کیبورډ مې پکې سلیکټ کړلو ٹھیک شو کنه نو ګور دلته اس کو ګورې نو دا آیټم یا د دین علاوه کو فرض کا موږ سره نور آیټم وی نو هغه هم ټول ورته ته سلیکټ کی تعداد به ولیکي نو دې ځکه د دې ګور کاست رالو ٹھیک شو دا کاست دا انسټالیشن به یو کوم چې اوس په الحال کاست لږ زیات شو اوس هم زیات دی دا به کاست په دا ولیکو دا پرایس ورته کم کو نو دا د دې کاست په مالته ولیکي او پرایس چې کم د دې نو هغه بیا خیر اول ایکسچینج کو ٹھیک شو نو دا اسمبلی ده خو اسمبلی بیا د کې مخ کې سبا بعد کې یو لیکچر راځي واغې کې مونږ دا وایو چې دا P4 مونږ څنګه اسمبل کو مونږ بل د سیټینګ کو چې P4 ما یو یا دو جوړ کو اتوماتیکلی د سٹاک د ریکارډ نه به دا کوانټیټي ماینس شي ځکه چې مونږ کله سیل او پرچیز کوو کنه موږ سٹاک په خپل اپډیټ کیږي ٹھیک شو دا خو اسمبلی یو دا شو بل اوس نان انوینټری پارت انوینټری پارت یا اسمبلی خو د موږ سٹاک آیټم دی دا مونږ پرچیز کو فار ریسیل پرپز خو ریسیل کو واپس خرڅو نان انوینټری پارت تاسو په سٹاک کې یا تاسو را داسې یو آیټم دی یا سم میټیریل دی چې موږ پرچیز کو موږ الو خو واپس خرڅ ته پاره نه بلکې په خپل استعمالو مثلا سافټویر سی ډی ان موږ والو بل دا سیز دی چې هغه موږ سره ځای کیږي موږ سره یوز کیږي کسټمایز هغه کنزمپشن کیږي مثلا ما دې کې سیډیز ولیکو نو دا نان انوینټری پارت خو کو فرض کوم موږ خرڅو نو تاسو را اپشن شته دی خرڅول هم شي 30 روپیز باندې یو خرڅو دلته چې چیک ولګو نو بیا به دلته داغي کاست معمولی کو او دا به نیکسټ کو نو دا نان انوینټری پارت دی سیسته ویل شي ٹھیک ہے ادر چارجز لکه څنګه چې سرویس خو ادر چارجز ایکسترا چارجز دي زمونږ انکم دی ریوینیو دا د کسٹمر نه بعض اوقات موږ سره ایکسترا پیسې چارج کو مثلا چیکنګ فیس ته ایڈمیشن فیس ته پارکینګ فیس وغیرہ داسې نو دا ادر چارجز وي ٹھیک ہے نو دې کې بیا موږ هغه ادر چارجز څه وي دا غي نوم دی ولیکلو فار ایگزامپل چیکنګ فی بالکل دا هم کې دی شي د کې موږ دا چیکنګ فی کو فیس لیک دا ضروری نه چې موږ د خامخا ریټ ولیکو دا بعد کې لیکل کېږي انوایس کې دا کې دی شي او د لپاره بیا اکاؤنٹ بزویم چې سرویس فیس ورته مناسب دی ٹھیک ہے دا نیکسټ نو دا اوس پورې چې موږ د دې سرویس نواله سرویس انوینټری پارت یا انوینټری سیمبلی دا ټول زموږ سورس اف انکم دی موږ ته هم دینه پراپرټ کیږي دینه موږ انکم کو
دا لاندې چې دي دا خبره بدله ده. ٹھیک شو دا لاندې چې کوم دي دا به زه بیا بل کلاس د دې دا کوم. اوس موږ چې کوم جوړ کو دا ځکه دا لاندې چې د کمانډز جوړول دي کویک بک کې بعضې کمانډ کمې دی څه کمانډ دی کې نشته نو موږ هغه دې ځینه کریټ کوو هغه به انشاءالله سبا دا کوو. خو موږ چې کوم آیټم اوس جوړ کو دا خو ما جوړ کړو دا لیست موږ سره رالو وختي کو تاسو خیالو موږ چې کله آیټم سروس ته رالو نو دا بالکل خالی دا آیټم جوړ شول. کم آیټم چې سپرایز دی هغه هم درته لیکلی دی هغه یونټ لیکلی دی څونه تاسو سره سټاک کې اویلیبلیټي ده هغه هم لیکلي دي نو دا موږ سټاک او کو فرض کا کم آیټم کې موږ څه چینجز کو نو دې کې بیا ایډیټ په ذریعہ باندې دا ایډیټ کولی شو. ٹھیک شو یا بعض اوقات داسې چې فار ایگزامپل موږ اوس فیصله وکړه چې چیکینګ فیس د چا نه ناخلو دا ډسیبل کا یا د دې متعلق ټرانزیکشن مه کوو پابندي پې لګو نو بیا موږ دغه آیټم سلیکټ کو دلته لاړ شو میک آیټم ان ایکټیو ان ایکټیو کې د لیست نه غیب شو خو ډیلیټ شوی نه دی موجود دی موږ د ان ایکټیو شو اوس به چیکینګ فیس د متعلق څونه ټرانزیکشن دی هغه بند شول. ٹھیک شو خو که بیا تاسو قتل دلته راغواړئ نو دلته کې شو ان ایکټیو باندې چې کلیک وکړو نو موږ ته هغه ان ایکټیو هم شو کوي نه چیکینګ فیس چې کوم دی دا کراس لګېدی دا ان ایکټیو دی نو که ایکټیو کولی غواړو بیا راشو دلته کې میک آیټم ایکټیو باندې کلیک وکړو یا هم دې کراس د پاسه کلیک وکړه دې سره هم ایکټیو شو. ٹھیک شو دغه شانتې دا ویو ده فلیټ ویو باندې ټول آیټم موږ ته سیده ښیي داسې او دا بل اپشن چې کله موږ سلیکټ کړو نو دې سره هغه کم چې سب آیټم دي نو دا ګور دا دوه چې سټوریج ډیوایس کې دننه دا سب آیټم دي د دې د شکل لږ چینج دی. نور خیر د باقي چې کوم دي کسټمایز کالم کې دا چې کوم ځای دی د دې کالم لکه اوس دې کې مزه چې ماته د یونټ کالم نه دی پکار نو زه به هغه یونټ والا کالم سلیکټ کړم ډیلیټ به کړم یا ریموو به کړم نو هغه کالم بیا چې کله اوکې کړم نو ختم به شي او که فرض کې کالم پکې زیاتوم نو سلیکټ به کړم ایډ به کړم نو دا کالم به پکې زیات شي. ٹھیک شو صرف دا د لیست لپاره ده یوز باندې دا کلوز شو چې زه نور دا یوز کوم یا کار کوم که نه دا سیز پکې باقي نور فاین ټرانزیکشن هم مخکې را روان دی پرنټ لیست دا لیست پرنټ کول غواړئ ریسورټ سارټ لکه دا ترتیب کې دی شي الفابیټیکلی یا داسې نور سم متعلق نو او فاین ټرانزیکشن خو لا فی الحال موږ ټرانزیکشن نه دی کړي نو موږ فاین کول هم نشو. ٹھیک شو نو نن دې کې آیټم اینڈ سروسز کې لږ شان څه کار پاتې شو او باقي دا وشو. اول خو کمپنی کریټ کول دي بیا ورپسې چارټ اپ اکاؤنټس دي او ورپسې دریم کار آیټم اینڈ سروسز دي. د دې آیټم اینڈ سروس چې کمپلیټ کو بیا موږ په یو سیکوینس باندې به سٹارټ کو مطلب دا چې وینډر سره ریلیټډ څه دي دا ټول به وایو بیا کسټمر کې به ټول وایو بیا امپلای کې به وایو د کې دننه څه دي هغه به ټول وایو او بیا مطلب مینوس شروع کو نو مینوس چې ټول مینوس تقریبا کورس به زموږ پورا کور شي. ٹھیک